السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روجوړه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ یوازې نه به کراچۍ کې قیامت دوستانو کراچۍ کې یو بل ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته یو ظالم پلار راپسې خپله د شریر ستورزو ماشومه لور په چاړه باندې حلالوي ډېره په بد حال باندې قتل دا واقعه څنګه رامخې ته شوه دغه ظالم پلار ولې مجبوره شو چې خپله د شریر ستورزو ماشومه لور په چاړه باندې حلاله کړه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاوي ډېر زیات ظلم شوی ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده یووالي کې یو ظالم پلار راپاڅېده یو خپله د اووه ورځو ماشومې لورې ویشتې وه اوس په کراچۍ کې یو ظالم پلار راپاڅېد خپله د شریرو ستورزو ماشومه لورې په چاړه باندې حلاله کړه د هغې مالی کټ کړله دوستانو دا واقعه په دې وجه باندې رامخې ته شوه چې دغه ماشومې به ډېر زیات ژړل او پلار یې ویلې ما به نشه کوله دغه نشې حالت کې زه یو ورځ کور ته راغلم په ځان باندې پوه نه شوم زما دغې ماشومې لور په چغو چغو باندې ژړل ما باندې هغه چغې ډېرې زیاتې بدې ولګېدې ما چاړه راواغېسته او خپله لور مې حلاله کړه دوستانو د هغوی په کور کې نن سبا قیامت دی دوستانو هغه ټول ګاونډیان په سرو سترګو باندې جاري دغه ماشومه چې کله وشوله دوی پرې خسته ومه وکړه خسته خوشحالي یې پرې وکړله د هغه خوشحالۍ نه بعد چې کله دا واقعه رامخې ته د هغوی په کور کې یو غم سار شو دوستانو پولیسو له پکار دي چې دغه ظالم ګرفتار کړي او وښایي چې دغه ظالمان چې کوم په لوریانو باندې ظلم کوي د دې نه مخکې په میاوالي کې چې کومه واقعه رامخې ته شوه که چېرته په هغې ته څه سزا میلو شوې وه نو دې ظالم به نن دا کار نه کوو خو میاوالي کې هغه ظالم ته سزا میلو نه شوه دې ظالم د هغه ظالم نه چرې زده کړو سترګې یې سرې شوې او په خپلې لور باندې ظلم وکړو دوستانو موږ د حکومت نه دا یو ګزارش کوو کم کسان چې داسې ظلمونه کوي هغوی دې دغه قسمه حالاتو کې یو داسې فیصله کوي چې دوی ته یې پالسي ورکوي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي